تعریف داغی و موضوع آیا ورسرا د اصول حدیث تعریف و بیان د موضوع دغایو دارم بے خبرہ بے خبرہ کی میں ارتمانا دا لفظ دا حدیث لغتن و اصطلاحاً او اختلاف دا اصطلاحات پا دیکھ او دا سنت او دا خبر او دا اثر او ورسرا وجه دا مناسبت فما بین دا حدیث پا معنی لغوی و دا حدیث پا معنی اصطلاحی کے دا اصطلاحی حدیث دا حدیث ولی وی دریم خبر دا ختم شو چې بعد اصطلاحی کلمات تی چې په دې کتابونو د احادیثو کې استعمالیږي په کتاب کې په حاشیو کې په شروح کې صدا سے کلمات تی چې د لفظ د حدیث سره تعلق لري لکه متن ستوي سند ستوي اسناد ستوي تحویل ستوي متابعه ستوي اعتبار ستوي شاهد ستوي غریب الحدیث ستوي دیم اصطلاحی الفاظ چې د رجال د حدیث سره تعلق لري لکه طالب الحدیث ستوي محدث او شیخ او امام ستوي حافظ حجت حاکم طبقه دریم داسې اصطلاحی الفاظو چې د کتابونو د حدیث سره تعلق لري لکه جامع سنن مسند معجم مفرد جزء مستدرک او اربعین دا ترتیب ضروری ہے خیر قرآن درست دا بیان ختم شو الحمدللہ نن نوے بیان اگر ضروری تقسیم دی دا حدیث شریف چی دا دی ہر طالب دا حدیث تیار دی مانا تا پدے تیرو خبرو کم داویلیو چی دا حدیث مبارک دار و مدار طول پا سند اور سند بالختا ہوئی تکیا متن ملاتا ہوئی دملا اعتماد پا بالخت دا حدیث عام تقسیمونا دا راجیل سند تا دا الفاظ دا حدیث نا دیر کم بحثوی دا متن دا حدیث دیر کم دے کی بوئی چی سند حدیث سیدی خو متن غریب دے دا دیر کم یہ سند سیوی متنم سیوی یہ سند ضعیفی متنم سیوی نو دار و مدار دا تقسیم دا حدیثو اپا رجالو دا حدیثو دے پراویانو دے پا سندو پا اسناد دے نو چی پا سندو پا اسناد شو نو درې تقسیمه پکې راځي عقلانم او استقراءانم او نقلم اول تقسیم په اعتبار د عدد دراویانو سره دویم تقسیم د حدیث په اعتبار د وصف دراویانو سره چې دا ثقه دی که ضعیفه دریم تقسیم په اعتبار دا وصل او دا فصل او دا اتصال او دا انقطاع بینهم سره راویان خطول مبارک خلق تے خود فلان کی ندلی دلے ندی منز کی او سڑے غائب دے انقطاع نو منقطع حدیث ضعیف نو تقسیم دا حدیث چکی گی پدری اعتبار کی گی اعتبار دا عدد دا راویان سره دی حدیث سمر راویان اعتبار دا وصف دا راویان سره چه راوی سنگر اعتبار دا وصل او دا فصل او دا اتصال او دا انقطاع بینهم سره وردی خلق چه دوکه کگی نو لان دیولی کی دا حدیث صحیح دی ذکر سند صحیح دی سند بے صحیح وی امیانس کی بھئی او سڑی نہیں وی اچھا کم مذکور راویان یا بطول ثقات خود دین میں اس کے ملاقات نہ دیشے
دیو جن محدثین کرام و تاریخ معلومو دراویانو دا پیدائش دا ملاقات دا سما بخاری ملاوی فلان کی تلاړو حدیث دې چانه ذکر دې فلان کی نه پکم کال کې پدې کال کې فلان کی دې کې یوځې شو امام ورته خود دې کال نه مخکې وکاله وفات شوه نو څنګه ورسره ملاقات وی هر استاد نه چې حدیث ویلې خو کتابونه خونو ګرځیدل و نو سو زلا بزلاړو او بیا د امتحان په شکل تاسو کو چې حافظه کې صفه راغله ده کنه بغیر د پلان کې او پلان کې او پلان کې نه چې یو ځل مې ملاقات شو چې دیم د لاړه مغه وفات شي نو ټول فوجل خلقو د حدیث آسان علم کار دا ټول نه ګران نو په پیدائش تاریخ پیدائش تاریخ وفات سره به دراویانو اتصال زو سویما چې ما د یو عالم نه روایت کړی هغه زموږ د یو زمانی وي هغه په یو وطن کې اوسېږي زه په بل وطن مثلا زمانه خو یو خو ملاقات نه دی شي نو حدیث منقطع دی کله په زمانه یو خو یو په مشرق کې بل په مغرب کې یا با عربو کی بل با عجمو کی من تقسیم دا حدیث پہ اعتماد دراویانو سرائی ندری صورت پکی جوڑی دا عدد دا وصف او دا اتصال او دا اختطاع محدثین چی ماہرین اغیوی سند راویان سقات تی خو اتصال پکی نشتا ندیر کلتا چسر دو ککی رواته ثقات راویان ثقه دي ټیک ته ټول ثقه دي خو د فلان کی سره ملاقات نه شوی ندری تقسیم شو اول تقسیم په اعتبار د عدد دروات سره حدیث په اعتبار د عدد دروات سره بنیادی دو قسمه ده یو ته متواتر وی بل ته آحاد وی متواتر چاہتا وی هو ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا ذلك اذا صار فیدک پحاشیو کتابونو کی منطول لاغین بیان کو ذکر دا نقلی علوم دی ویکلو کدا کی سبی تیار شی دا خدا یو احسان اور تا مستحضری پرزن توری کش پش کاوی خیر اسی مکینه میں سبی بلخوا تخی اللہ شی مساعرو تا تماکو تا گانو تا گانے لوڑے تا وظیفی سرسایہ شریف لحمامانو دو جمیش پیتا از یلو دو جو سپینو الباگانو تا نتاسو خواریو کے دما خواری کخ طالب فقیره یو ملیدر طالب نی خوخ او یو دا محمل چی اسی ناس دو ملک بے بمول خرساو متواتر چاہتا ہوئی هو ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب
ويكون منتهى امرهم امرا خبرهم امرا حسيا. پختو کی ہوتا متواتر حدیث توئی چراویان دمر ډیری چې عقل اتفاق داوی په دروغ او محال غني، نارنګي صدورم ته خطاان محال غني، او خبر د تعلق د حسیات او مشاهدات سره لري، عقلی محض نه وي. نیتا متواتر درې شرط شو پکې، راویان ډیری ډیرواله دغه درجه ته رسیدلې چې عقل اتفاق دغه په دروغ او محال غني، ځکه یو ډیری د مختلفو مزاجونو، د مختلفو ملکونو، د مختلفو طبيعتونو او د جبو ټول څنګه دروغ وایي. ورکه شل زره کسان کینوم په جماعت کې او یو خبرو کې ټول نای کې درو احتمال شته، ځکه عقل وی چې دا به یو پاټه سره تعلق لري. په یو جماعت کې ناس یو لیډر مولا ورته وی ټول وی ها زندما، خو د مختلفو ملکونو دي، د مختلفو علاقو دي، د مختلفو طبیعتونو دي، د مختلفو مزاجونو دي او د چبو، او ټول یو خبره کوي، نو دې ته متواتر وایي. چې عقل اتفاق داوی په دروغ او محال غني، عقل ځکه محال غني چې هغه اختلاف د بلاد ته ګوري، اختلاف د مزاجونو ته، اختلاف د جبو ته، اختلاف د طبيعتونو ته، ټول څنګه یو خبره کوي. ټیک ته یو پارټي به وای لسلکه پارټي دا خو یو پارټي ده، عقل داوی په دروغ او اتفاق جائز غني. خو د مختلف ملکونو دریم دا شرط شو چې خبره د حسیات سره تعلق لري، د مشاهدات سره، مبصرات، مسموعات، عقلی محضنیه، قضیه عقلیه نی فقط. تواتر په عقلیات او محضو کې نه جاری کی، په محسوساتو کې جاری کی. اوس وی عالم حادث دا یو قضیه عقلیه نه، ټول خلق وای دا افاده تواتر نه کوي. به متواتر چې حدیث متواتری کنه دا غي د رجالو نه بحث تاجت نی بیا، ځکه چې عقل اتفاق داوی په دروغ او محال غني. دا بحث خو ځکه کوم چې احتمال د دروغ پکې، احتمال د خطا کیدوي، نو چې عقل داغي نه صدور د دروغ قصدن او خطاان محال غني، نو دراویانو نه بحث نی په متواترات کې. دا حدیث متواتر بدر واقعہ شوه ده. استاد تاسو کوئی سند پیش کرتے ہوئے متواتر ده په امت کې مختلف عالمان او راویان د مختلف بلاد او د ملکونو او طبيعتونو مونږ ته بیان کړل. یا څو کوئی په مدینه منوره کې د زیارت د حضور نه هغه په کشمیر کې خاص نو دې د متواتراتو نه انکار کوي. اوس که ته سند پیش کړه چې دا خبر د مصطفی دې ته سند تاجت نشته. بدر دار، احد دار، بیت الله شریف دار، دا جنت البقیع. تراویش لکا تراغلی پا امت کے دا پا تواتر راغلی دی دا دی سند تاجت نشتا. حدیث د متواتراتو د سندونو نه بحث دي. وما لم يكن كذلك فهو احاد. په دې درو واړو شرطونو کې چې یو ني
راویان نی بیشمارنی بلکہ محصوری پشمیر کی راضی دے مدا چا خل اتفاق پا دروغ و روا گنی اگرچہ دروغ وینی ویلے عقل جائز گنی ممکنی گنی یا تعلق دا مغیبات و دا معنویات سر لری غیر مشاہدات سر نچی یو شرطم پکینی نو دیتا احاد وی وما لم یکن کذالک فهو آحاد نمی دا جمع راغل دا احاد خبر دو قسم شو پہ اعتبار دا عدد دروات متواتر او آحاد متواتر چاہتا ہوئی ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواترهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا وما لم يكن كذلك فهو آحاد بحث تقسیمات آئندہ ټول لاجیب آحاد ضعیف موضوع صحیح حسن دا ټول په آحاد کې راځي رستورته متواترات ټول مقبولی او صحیح او دا غینه بحث ته ضرورت نه بے متواتر کور کے سلور قسم ہے متواتر بالاسناد متواتر بالطبقات متواتر بالتعامل متواتر پا قدر مشترک متواتر بالاسناد دغ تعریفی شو چکم میرتا ہوئی چراویان غیر محصور ہوئی اوقل لاغیب اتفاق پا دروغ و محال گنے او منتہا دا خبر امر حسی ہوئی کل محصورم وی وشمیری دمرائی چاقل لاغی پہ اتفاق پا دروغ و محال گنے ندیت متواتر بالاسناد ہوئی لیکن حدیث تمن کذب علی متعمدا تبوا مقعده من النار تقریبا دو او یو صحابانا نقل نبی داغین پس تابعین دی بیشمار بے تبا تابعین دی بیشمار احادیث دا ختم نبوت او دا نزول دا عیسی ابن مریم یوصل 500 طریقو سوال احادیث دا مسح علی الخفین دیتا متواتر ہوئے محدثین کرام اکثر دی متواتر نہ بحث کریں دیم متواتر بالطبقات
وما رواه في كل عصر طبقة عن طبقة یا طبقات عن طبقات. دا غي دراویان شمیر نی معلوم، هر زمانہ کی پیڑے دا پیڑون نقل کئی. لکه تواتر دا قرآن شریف دا غي او سند شمیر ندی معلوم. نو قرآن شریف متواتر بالطبقات تے دا غندی متواتر نزیاد ذکر ہے کہ بیام چلتا عادت کو معلومی دی کہ خواب عادت معلوم نہ دے. اکثر فقہاء کرام چے متواتر ذکر کی متواتر بالطبقات اور یاد آرستنی بھی دریم متواتر بالتعامل او بالتوارث مرتوی. متواتر بالتعامل والتوارث امت کے پہ اعتبار دا عمل سر روانے ہر زمانہ کی پہ امت عمل کرے اگر چشمیر دا سند کمی کله اشمیر د سند کمی په حدیثو کتابونو لکه خطبه د جمعې قبل الصلاة تا اذان اقامت تراویح دا متواتر بالتعامل لفتوارث. دا خلفاء راشدین دا زمانینا تاسو تا ترمذی شریف کراشی دا عمر فاروق دا زمانینا تراویح شلکا تراغلی ندیتا متواتر بالتعامل والتوارث وی ندی سند تاجت نشت وصلور وارو فقو کی پٹول عالم اسلام کی شلکا تراویح پا توارث و تواتر واغلی خطبہ اذان عیدین دارنگی رفع الیدین اور ترک رفع الیدین آمین بالجہر و اخفاء دا پا توارث راغلی دوارا امت کے تعامل سارا اور سندن تیجت بین پاتی کیجئے. ما تعرم کی او عالم میں اگرچہ التا خوشل لکاتی دی پا حرامینو پدا بعض غیر مقلدین غیر ما توی خلفاء راشدین و شلکاتا ندی کرے ما یو تپوس ترنکو دا خلافت راشدہ زمانہ پا سلوی ہجری ختمی کی علی صاحب سلوی ختم ہجری کی وفات شو اور امام ابو حنیفہ پاتیہ ہجری کی پیدار ہے ناس کے سلویخ کالا وقفه شو. من وینو چې د امام ابو حنیفه مسلک د شلو ده، شافعی صاحب د شلو ده، مالک صاحب د شلو ده. نو داسې کم شخصیت په اسلام کې پیدا شو چې دا تو رکعاتو نه شل کې په سلویخ کالا کې دم او ټول امت په عمل وکړ، هیڅ په انکار ونه. داسې شخصیت شته چې دا عمل په ټول عالم اسلام کې مقبول او خلک یې په سر او سترګو مني علاوه د خلفاء راشدینو. څوک دی دا؟ کدا مولا هغه شخص راته وښایه چې دا اتو رکعاتو نه شل کې د دغه څلوېښتو کاله په دې دور کې خلفاء خو نه مني مثلا که نه، او د ائمو نه شلي نو دغه څلوېښتو کالو کې دا څوک داسې شخصیت چې ټول امت ته ووایي چې د اتو په دې شل کوي او ټول امت پې بسر او چشم خبره یې ومنله، نه پې چې انکار وکړ. دا څوک دی وي؟ دا خو ماته نه دی معلوم. دا بغیر د خلفاو نه داسې شخصیت شته چې ټول امت ته د هغه خبره ومني.
خلفاو کړی خلفاء راشدین داسې لوی مبارک شخصیتونه دي چې ټول امت خلک هغې ته معتمد وي. ټیک ته چې څوک یې نه مني هغې نه کوي لکه شیعهګان علیهم ما یستحق حق. درې طلاقه په یو لفظ یې که په دوه لفظو وي هغه درې طلاقه که عمر صاحب د لبراش مسلم او ابو داود کې امام بخاری په باب اخره ما من اجاز طلاق الثلاث. عمر صاحب کو ورپسې عثمان صاحب دی ورپسې علي صاحب دی. چا په انکار کړی دی یا ته چا مخالفت کړی دی؟ که عمر صاحب ته چا څه نشو ویلی نو عثمان صاحب ته هم وایي. که عثمان صاحب ته چا نشو ویلی علي صاحب ته وایي. د جمعې اذان دریم دا لومبی چې موږ وایو دا حضرت عثمان صاحب زمانه کې زیات شو. دا بخاري کې نه چا په انکار کړی دی یا علی صاحب هغې نه مخالفت کړی دی رسته. اوس چې دې ته څوک بدعت وایي نو دا خو د متواتراتو د دین نه انکار کول دی یا د متواتراتو باندې حکم د بدعت لګول دی. په دلیل بزان پویاوه نو سب تراو مسئله براش په درته مثال می درته وخو نو دیتا متواتر بالتعامل والتوارث وی امت په عمل لا روان ده الحمدلله می سند تاجشتنی بل دلیل تاجشت یہ دخرین چې څوک نه یریږي داسې دي خلک. درې طلاق یو طلاق نو حدیث په نیم ذکر کې نیم اخوانه ذکر کوي. ابن عباس سے وی چې درې طلاق د حضور زمانہ کې یو ابو بکر زمانہ کې یو عمر سے درې کړل نو هغه اخوانه وای هغه خو به شو چاپین کار وکړ. عثمان صاحب ته مخالفت کړي 12 کاله واپسی کړي علي صاحب ته کړي د پنځم کاله یا ورته یو صحابي وی چې قربان داسه کار کوي. بخاری شریف یو مسله ذکر کړي د مثال په شکل چې ابو بکر صاحب زمانہ کې جد په منزله د ابشو والصحابه متواترون صحابه ټول جمدي دي چاپین کارونه نو صحابه کرام ټول سکوت علی الباطل کوي. نو دې سندونو تاجت پاتې نشو ښا نو دې ته متواتر بالتعامل والتوارث وایي. یو ځل بدر ته مونږ تلو طلبه او استادان یو غیر مخلد شخص وای الته جماعت په مسجد العریش ورته وای چې حضور مبارک ناس ته په سفر کې او صحابه او جنگ کا نا غزه باندې جماعت جوړ دی ایت مسجد العریش یو د دې سند چې دا ما دا د ټول بدر سند دی چې دا بدر کسو کوی چې په افغانستان کې کابل کې او درار پنځیر هغه کې د متواترات او سند تاجت چې پلان کې کتاب کې راغلی بلکې څوک ته انکارو کې کفر په لازميږي. ټول فقها کرام دا وایي که چا دا وایي چې حضور مبارک دا په مدینه کې چې زیارت ته دا هغه دی که د بل چا دی نو دې کافر شو ځکه د فقطیات په متواتراتو کې انکار سړی دا بیت الله ته چې ذکر دي چې هغه امریکا کې دا دې څه سند دی چې دا بیت الله نو دې کافر شو ځکه د قطعیات متواترات او مسلمات په دین کې انکار وکړ. د دې سند تاجت نشته
چې دا بیت الله دی کنه. نو متواترات د سند نه بحث نه، هغه ټول صحیح وي، قطعي وي، واجب العمل وي. بیا بعض مسائل باندې او باس کو خو د مثال په شکل نه تو نو پیږي په ځان په پویا. سلورم دے متواتر بالقدر، محدثین منی خو سند ضعیف لکه لا وصیت لوارث، دا سند ضعیف یعنی سند صحیح نه راغلی. خدا متواتر دے بالتعامل پټول امت کې چې وارث ته وصیت نه کیږي. بخاری په باب مخیر باب الله وصیت لوارث، دا سنوی باب قوله علیه الصلاة والسلام لا وصیت لوارث، ذکر سند صحیح نه دی خو په ټول امت کې متواتر دی. ټول امت په دې عمل کوي چې وارث ته وصیت نه کیږي. او دا سندن ضعیف تخصیصی په کتاب الله په کړی خدای خو چې تقسیم د میراث ذکر کوي مخکې وي من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت توصون بها او دین، من بعد وصیت یوصا بها او دین. دا ورثه او حق علی کیږي چې دین او وصیت مخکې ادا شي. هغه کې خو تخصیص دا نه کړی چې وصیت دی غیر وارث دی. خو ټول قرآن شریف ټول فقها په مخصص کوي چې مراد د وصیت نه وصیت غیر وارث دی. نو تخصیص د کتاب الله په داسې حدیث کې چې ضعیفه دي سند او کتاب الله قطعی دی، دا ځکه چې دا حدیث متوارث بالتعامل له والتوارث ټول امت په عمل کړی. نو تخصیص د کتاب الله په ټول فقها وي چې اگر چې آیات کې عموم دی د وصیت نه پس په میراث ورکوي، آیات کې خدا نشته چې وصیت په غیر وارث دی. دا تخصیص د دې آیات د وصیت په غیر وارث پورې دا د حدیث د وجه نه دی. او حدیث ضعیف دی سند خو متوارث دی عمله. متعامل دا د سند نه اوچت، عمل د روایت نه اوچت. د دې یو مثال درته، یو حدیث قولی بالفعلی، یعنی یو کې قول د مصطفی ذکر بلکې قول نه ذکر کړ، فعل ذکر. نو حدیث فعلی ادل علی المراد په نسبت د قولی. ملک قولی کې احتمال د مجاز وي، احتمال د تشبیه وي، احتمال د کنایه وي، ځکه دا مجاز او تشبیه او کنایه ټول لاجی دي قول دی. فعل کې احتمال نشته. زویم ضربت زیدن ضرب یا قتلت زیدن قتلا فخلی می ہوئے. نو تبه ممکنه چې قتل یې نه کړي خو ضرب شدیدی کړي. ضرب شدید تم کله قتل وای. ممکنه ده چې کنځلې ورته کړي د بده تعبیر په قتل سره کړي تشبیهات دا غیر ذاته ختم کړي. نو دا څه شو لکه مړ چې دی یو سړی په سپي هغه وي مړ دکړه هغه مړ نه. نو په حدیث قولی کې د تشبیه د کنایه د ټولو احتمال وي. او چې سړی بالفعل پټو پکولې هغه کې احتمال شته چې کې دې شي چې دا تشبیه څه ورکړه د کنایه احتمال پکې شته. دا یو منطقي طالب منطقي پلار عالم وراغ ډیره موده پس دیوتی بچی سدی وی دا سه علم مې ویلې دي چې د یو سیز نه د جوړول شي. دا وخت کې هغه خوري واګه پرته زمي دې دوه درې جوړول شي.
ځکه دا به خالی نه وي، که د دې جانب یو داسې وي نو دا به خالی نه وي، نو دا درې شي. نو هغه ته دواړه واغشته، بیا هغه به ما واغشته، درې مې استاج د منطق خبرې وټولې فرضیات لا شی او لا ممکن دا په کلیاتو کې داخل دي، لکه چې لا شی وي نو سبا په کلیاتو کې داخل دي. نو قول کې احتمال دار سرازي، فعل کې نه راځي. یو سړی عملاً کارو کې ته تشبیه ده، مجاز دی، کنایه. یو سړی ډوډۍ او پړای کې داسې تشبیه راځي شي، او چې په خولي وي نو ته ممکن قریب وي، دا مجاز بالمشارفه دی. وی مو خوړه نو کې دې شي چې لا خوړلې نه، خو نسبې دی خوراک ته، او چې بالفعل وکړو نو دا پاکستان. یو عیسائی او یو یهودی او یو مسلمان په سفر کې شریکو سیمون تیری سالوایا سمرش نندری وانا ناستو یاره بیگا چې چا کله خوب لیدلی دا ودا به سباش پر نو الوالا په غایب وا پیدا با کسپری شو به کې چې چا کله خوب لیدلی عیسائی بیگا ما خوب لیدلی چې عیسی علی السلام سره مې خبر وکړو ډوړې نو خړو داسې ولا یهودی موسی علی السلام سره ملاقات، مسلمان مرتوی تاسو خوبونه وینئ او ما بیگا خوړلې. نو فعل کې احتمال د مجاز دی، نه کنایه نه پکې تشبیه. نو متوارث بالتعامل چې عمل کې د امت روان دی، دا غین زیات قطعی شي څه شي دی. دا تذکرهم چې علی بصیرة من الامر الحمدلله. سلورم دی متواتر بالقدر المشترک. بالقدر المشترک دی دوی چې واقعا یا یو خبر یا یو سشي نقلی په مختلفو قصو کې، هر قصه د جنس د اخبار احاد نه، خو مجموعه خبرونه دلالت کوي په یو معنا مشترک چې افاده د قطع او د جزم کوي. ما يكون امرا منقولا من طريق الاحاد ولكن اذا اجتمع نقوله وجزئياته تدل على امر مشترك بينهما يفيد القطع واليقين. لك الشجاعت د علی سے سخاوت د خاتم توي، عشق د لیلا او د مجنون. علی سے بہادر کم دے راغلی دی، بدر کې دومره کسان مړ کړل، احد کې دا چالو شو، جنگ خندق کې دو شو، پلان کی واقعہ کې دو شو. دا جزئیات دا حکایاتو دا منقول دی په طریقې دا حادو، خو مجموعه روایات دلالت کوي په شجاعت داغه. نو قدر مشترک هغه ثبوت د شجاعت ته، نو هغه یقیني دی، اگر چې یو واقع کې احتمال د غلطۍ شته. خود دې مجموعه قصونه معلومه چې علي سے بہادر. بدر کې 21 کال عمر او 21 کافرانه وجلی دي. ټول خبره خاتم توي سم ټول اوسم وي خلک وي خاتم توي سخي. دا په عربو عجم ټولو کې کوم دې کې سخاوت کړل، پلان کې دې کې داوچو، پلان کې دې کې دوشو، پلان کې دې کې ملمانه رااله پنځو خانه ولا لال عامل مانه چې تلل اشرفه کور کې پر ورو کې خو دې چې خبر شو
اشرفی آواز ته منډه 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 اغیله ورکړه دا ما شرماوه فلان کیږي کې دا وکړل فلان کیږي کې دا وکړل. نو اگر چې یو قصه کې احتمال د دروغ شته په مجموعه قصص دلالت کوي په یو معنا مشترک بینها چې هغه ثبوت د جودت او د سخاوت دی. هغه معنا مشترکه پکې متواتره ده. دا قصه ده دا قصه ده دا قصه ده خو د ټولو نه معلومیږي سخاوت ده. لیلا مجنون عاشق ټول خلق وایي هم په عربو کې هم په عجمو کې ځکه فلان کې ځای کې دو شو فلان کې ځای کې دو شو فلان کې ځای کې دو شو. اگر چې یو قصه وه منقوله په اخبار احاد وي خو مجموعه د قصو یې دلالت کوي په کمال عشق باندې موږ ورته عاشق وایو. یو کتاب دی کتاب الاغانی د علامه ابوالفرج اصفهانی 15 جلد کې دی. ابوالفرج اصفهانی کې دا کمال دی چې هغه قصه په سند نقل کړي حدثنا فلان یعنی کتاب د قصو دی او د عربي ادب. نو د ډوبي د دویم جلد نیمه حصہ اخره د مجنون او د لیلا بیان دغه قیس د بني عامر نو په نجد کې تیر شوی عبد الله ابن عمر دی دلی تابعی دی معمولی سړی نه دی او په عشق کې یو مثال پاتې شوی. نو په پښتو فارسی عربی ټولو کې لیلا او مجنون یادېږي. غریب سړی ګډبا لیلا هم ګډبا نه خزاره څه د بادشاه لور نه د بنګلو سیدونکي د ګڼې چیلې به یې سرولی. عربو خو غریب خلک تور دي خړ رنګ ګڼې چیلې چې سره بس څه واسم پودړه خلک خو پښتانه وایي زړه خسته نه غواړي او خوب بستره نه غواړي. دا یو په نظر کې خدای پاک وکړي. نو په خپل دا مجنون نوم قیس دی او لوی شاعر دی د بلا بچي او ډېر هوښیار خو بس په یو عشق کې مبتلا کړو. کتاب دا کې وایي یو قصه کې دا په نقل په سند نقل کوي حدثني فلان فلان واقعات په سند نقل کوي اسنه نقل کوي. یو ځل د مجنون د لیلا د کور طرف ته روان خو په لنګ یو روان نو په دې سارو کې په ټولو سارو کې د بچو سره زیاته مینه د اوښ وي. ګډم په خپلو بچو خفه کېږي چې لیم چرګم غوام سپیم کوتریم پیشو خو د ټولو نه زیات په ځناورو کې مینه د بچو سره د اوښي. اوښه جاړي بلکل بچو پسې چغې وایي. نو د اوښي بچي کور تړلی دی په لنګ اوښه روان دی د لیلا په طرف چا به چېرته ګډې سره یا به یې ګډې اوبه راوباسي هغه ځای ته به ورشم موږ به یې وینم. نو چې دی روان دی په لنګ اوښه مهار یې لاس کې دی نو چې نږدې کېده به ده باندې به د عشق اثر زیات شو نو داسې به شو لکه بېخوده چې سړي یهودي نو هغه مهار به یې لاس کې سس شو. موږ به بیا واپس شو کور ته ځکه چې بچی پاتې شو. نو چې دی به بیا چېرته په داسې به وکړه چې دا خو زه بیا کلي ته راغلم نو د اوښ جلب بیا واړو د معشوقې په طرف نو چې کومې پورې به ټیکو په خود به نو جلب خو به یې کلک لاس کې نیولې اوښه به ترې خوځېدی نه شوه نیغه به روانه خو چې لاس کې به یې جلب سس شو نو اوښه به پېښ چې دا سړی خو جوړېده دی هغه به بیا واپس شو. نو دوه درې ځله یې داسې چل وکړ ورځ یې تېره کړه او سور نه شو معشوقې ته ونناست. نو د اوښې نه یې راټول کړې او اوښې باندې مهار پرېښوده چې ځي کور ته او یو شعر یې وویل هوا ناخطې خلفي و قدامي الهوا فإني وإياها لمختلفان.
وی زما معشوقه مخکې ده او د اوښې معشوقه مې وروستو پاتې ده زما او د دې جوړ نه راځي نو کېدل نه اوښې یې پرېښه نو اوس د مجنون د عشق قصې یو قصه خو په طریقه د احادو نقل ده خو مجموعه قصې دلالت په دې کوي چې دا ډېر لوی عاشق و دا بله معشوقه هر کتاب تقریبا فارسی کې عربی کې پښتو کې لیلا او مجنون یادوي غنه څه نو دې ته متواتر بالقدر المشترک متواتر سلو قسم شو متواتر بالاسناد متواتر بالطبقات متواتر بالتعامل متواتر بالقدر المشترك تحفة الأحوازي کی داری کریم دا خود غیر مخلد کتاب دے ما معلوم یقین کوي او منکر د دې ټول متواترات او کافر د دې درو یقینا او دا سلام چې دی کدا د غوی بدیهی وي نو منکر کافر دی او که نظری وي نو منکر کافر نه دی په فعاله د قطع او د یقین کوي د متواتر نه علاوه ټول احاد والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم دا تمهیدی خبر زر راغونډو چې سبقونه شروع ونه مرته یو مسئله شروع کړو چې د حدیث مبارک کې مشهور درې تقسیم دي تقسیم د حدیث په اعتبار د عدد د رواتو د حدیث سره تقسیم د حدیث په اعتبار د وصف د رواتو سره تقسیم د حدیث په اعتبار د وصل او د فصل د اتصال او د انقطاع د ملاقات او د عدم ملاقات بینهم سره زمونږ د علم دا خصوصیت چې دا په سند او په صحیح طریقه راغلی نو سند ډېر زیات اهتمام دی نو ما ورته ویلو چې حدیث په اعتبار د عدد د رواتو سره د محدثینو په اصطلاح کې بنیادي دوه قسمه دی یو ته متواتر وي بل ته احاد تواتر په لغت کې تتابع ته وایي پرلپسې یو شی کېدل د دوی په اصطلاح کې ما رواه عدد کثیر يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا دمر راویانو نقل کړي چې عقل لاغي په اتفاق یا خطأ صدور د دروغ ته محال غني او خبره د حسيات سره تعلق لري نو چې دا درې قید پکې دې ته متواتر وي کله کې یو قید ني نو دې ته احاد وي وما لم يكن كذلك فهو احاد به مرتویلو چې متواتر سلو قسمه متواتر بالاسناد دا تعریف د متواتر بالاسناد متواتر بالطبقات چې یو طبقه یو قرن د بل قرن نقل کوي پیړې د شمیر او سوال نه پکې لکه تواتر د قران مجید تواتر بالتعامل امت کی او عمل په تواتر راغلی متواتر بالقدر المشترک فدم واقعات جزئیات سره دا خبر ثابت وي چې یو جزئیه خو د جنس ته خبره احاد نه
خو مضمون مشترک او قدر مشترک داوی هغه متواتر ټول جزئیات په قدر مشترک دلالت کوي لکه مثال کې مته شجاعت د علی صاحب او جودت د حاتم متواتر افاده د قطع او د جزم کوي یقین متواترات د رجال او بحث نه که مسلمانی که کافری دلیل یې سره دلیل دا چې خدای پاک د متواترات او تعبیر پر رؤیت بصری سره کړی او رؤیت بصری د بدیهیات او قطعیات نه خدای پاک وی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اصحاب الفیل قصه فتواتر عربو کې راغلی و حضور خدای پاک دا اصحاب الفیل د قصې نه تعبیر پر رؤیت سره کوي تا نه دلیدلې یعنی داسې معلومه ده لکه دلیدلو په شان نو قطعیات بدیهیات د منطقیانو په اصطلاح کې اته قسمه یو پکې مشاهدات دي پسترګو لیدل نو خدای د متواترانو ته تعبیر په مشاهدات سره کوي تا نه لیدلې علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد د انبیاء د کرامو د اکثر بیان قسم تعبیر په علم تر کیف او علم تر سره راشي نو خدای وی تا نه دی لیدل یعنی دا درته معلوم لیدل خو نه دی یعنی تا ته نه معلوم علم تر علم تعلم نو دا علم حاصله بالتواتر نه خدای تعبیر کوي پر رؤیت بصری سره لکه سړی پسترګ یو شی ویني زه د انور وینم چې راختل دی نو دې کې خو شک شوبه بات نه شو نو متواترات افاده د قطع او د جزم کوي په دلیل قرآنی سره ویم آحاد دی احادو کی قطع و یقینی علی العموم دا افاده رضوان گئی پا خبریاتو کی او دا وجود دا عمل کی پا احکاماتو کی متواترات قطع و یقین دوری و ایمان پا غی ضروری دی او عمل پا غی فرض قطعی پا اخبارو کی افاده دا یقین کی پا اعمالو کی افاده دا فرضیت کی او احاد پا اخبارو کی افاده دا ځوان کی او پا اعمالو کی افاده دا وجوب کی یعنی یو درجه کم ده دا ځوان اټکلی خبرو ته نه وای دا یو نوع دا علم ده خو یو درجه کم ده یقین احاد به په اعتبار د عدد دروات سره درې قسمه دي مشهور عزیز او غریب دا د مقدمو د کتابونو کې لیکلي خو چې تاسو ته یادي یو ځل ویل شي بیا ویل شي دا تقرر یاد شي سره ما ورته دې علم کې ډېر خوارو کې تاسو له عبادت او غایه خصوصا انا شعر پیسې په کاپو لګا مشهور حدیث ته وی ما رواه عدد كثير محصورون ولكن لم يبلغ عددهم حد التواتر بحيث لا يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب راویانی خودیری خواهی درجی تنی رسیدلی چکم کی تواتر چاقل اتفاق پا دروغ محالو گنے
لکه دیرش کسانی سلویختی خود یو کلی گوره خبرونو کې کله 200 کسانی خود مختلفو بلادو هغه افاده د خطی کوي او کله به 300 کسانی د یو جماعت طالبان هغه افاده د خطی نه کوي ځکه د دې عقل اتفاق په دروغ راواګني او د هغوی اتفاق نه راواګني نو عدد یې خو ډېرې 3 یا د 3 نه مافوق خو هغه درجې ته نه رسېدلې چې کوم افاده ده تواتر یعنی عقل په اتفاق په دروغ جایز او ممکن ګڼي لکه دا پاټو خبر په زرګونو خلک یې وایي خو کېدی شي دا دویم عزیز دی دی مشهور تا مستفیض هم وی سو کوئی مستفیض دیتے ہوئی چه عدد در طرفین برابر ہے دیم عزیز دیتے ہوئی ما تفرد بروایتی شخصان فی ای طبقت کانا پیو زمانہ کی دا غیر آویان صرف بنفر ہے دیتا عزیز وی عزیز نادر الوجود سستا وی او عزیز قوی سستا وی نو یو طریقت کمزوری نو پدی بلی طریقے تقویت راشی یاد دا سے قسم حدیث نادر الوجود گردایان لرے پا حدیثو کی دا حکم پہ اعتبار دا اخص ارزل وی لکه دا منطق پہ اصطلاح کی کراویان ټول مبارک خلق خو یو پکې دروغ جن ناغه نو ته حدیث دروغ هغه شلو ثقات ته نشي کته دی یو دروغ جن ته کته شي نو عزیز آئے حدیث ته چې پاره طبقه کې مثلا راویان خو دی او په یو زمانہ کې صرف دو دي نو دې ته عزیز وي نو حکم په حدیث په اعتبار دا خاص ارزل سره دا فرد ادنا سره غریب غیتو ما تفرد بروایتی شخص واحد فی ای طبقت کانا چی پا یو زمانہ کی راوی صرف یو پاتشی نو دیتا غریب بوی غریب ناشناتا ہوئی نو بیوئی کہ غرابت پا طبقہ تابعینو کیوی نو دیتا غریب مطلق و فرد مطلق ہوئی او که غریب پرستو طبقاتو کی نو دیتا غریب نسبی او فرد نسبی وی دا مشهور مثال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی دا عزیز لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی دا غریب مثال دا رنبی حدیث تے انما الاعمال بالنیات دا غریب دے اول حدیث تا بخاری و آخر دوارا غریب دے تا طبقات دا صحاباو کی دا عمر فاروق نا علاوہ دا بلچانا پا صحیح سند نا دے نقل دا عمر سے نا پس پا طبقات تابعینو کی بارو کی دا القمہ ابن وقاص نا بلچانا نا دے نقل القمہ ابن وقاص نا اوسات و تابعینو کی دا محمد ابن ابراہیم تیمین علاو بلچانا نا نقل داغنا پس یحیی ابن سعید الانصاری دے پا طبقہ دا صغار و تابعینو کی پا دا طبقہ کم دا دن علاو دا بلچانا نا نقل یحیی ابن سعید نا پس 200 کسانو نقل کرد مطر یحیی ابن سعید پوری دا حدیث غریب دے او غریب مطلق کامل فرد کامل دے دا تقسیمات بہت پوخ دا تعارض کے فیدہ لري مشهور آیتو چی ما رواه عدد کثیر ولكن لم يبلغ یا ما رواه فوق الثلاثة ولكن لم يبلغ عددهم حد التواتر
او عزیز ما يتفرد بروايته شخصان في اي طبقة كان، او الغریب ما يتفرد بروايته شخص واحد. وردا تقسیمونه د حدیث د صحابو نه پس شروع کیږي او د مصنفینو نه مخکې. د امام بخاری او د صحابي مبارکه پورې په دې میاز کې سندونو کې تقسیم دی، ځکه د هر کتاب خاوند دا کتاب د احادیث په تواتر نقل دی. امام بخاری نه بخاری شریف 90,000 شاگردانو ویلې ده، 90,000. دا کتابونه د احادیث متواتر دي تر مصنفینو پورې. زمون دې کې شک نشته چې دا بخاری مولا لیکلی ده، محمد ابن اسماعیل بخاری، لکه دا په تواتر راغله. ترمذی لیکلی ده، ابو عیسی محمد ابن عیسی ترمذی. ابو داود خپل مولا لیکلی ده، مسلم خپل لیکلی ده. د دې مصنفینو نه دا کتابونه په تواتر نقل دي، خو د مصنف او تر صحابي په میانس کې پورې دا سند چې وي دا تقسیمات ټول دې تراجی وي، که مشهور دی که عزیز دی که غریب دی، ځکه حکم په حدیث مارته وي په اعتبار د خاص ارذل سره وي. که دغه کې